ځکه دا مرفوع شو. دا تحقیق لفظي چې مبرد او سیبوی کړی. دویم تحقیق معنوي لومبنی حکم ذکر کیږي د بد عمله سړیو د بد عمله ښځې نو یو د غلا او د غلي خبره وه هغه دې وړاندې وی نو هلته سارق مقدم و دلته زانیه مقدم ده وجه د تقدیم دی وی. بیا تمام امت په دې متفق دی چې کوم دلته حکم ذکر کیږي دا د غیر شادي شوده والا حکم دی. سورۃ النساء کې د مضمون هلته ذکر کوو یوه ښځه چې په هغې باندې بد عملي ثابته وه نو هلته حکم دی چې دا تاسو په کورونو کې بند کړئ حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. دا تاسو بند کړئ حوالات حتی یتوفاهن الموت یا خدا چې حوالات کې دله مرګ راشي او یجعل الله لهن سبیلا یا هغې دپاره الله لار مقرر کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا وفرمیل خذوا عني خذوا عني زمان احکام زکې الله پاک در دپاره لار مقرر کړي. البکر بالبکر جلد مئة وتغریب عامین. غیر شادي شده سړی او غیر شادي شده ښځه دوی نه بد عملي وشي نو سل دوریدي او یو کال لرې کول. او سیب او سیبا کم چې واده والا یي هغې دپاره رجم دی. نبي کریم علیه الصلاة والسلام دا وفرمیل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قول نه دا ثابت دی چې د غیر واده والا هغې دپاره دوریږي او د واده والا هغې دپاره رجم دی. او د پیغمبر علیه السلام د عمل نه ثابت دی چې د واده والا هغه رجم کړی دی. معاذ اسلمي دی غامدیه ده یهودي سړی دی یهودیه ښځه ده دی رجم کړي او غیر واده والا هغه له سل دوری ورکړي. د نبي علیه السلام د قول او فعل دواړو نه ثابت دي ورپسې د صحابو د اجماع نه او د قرآن مقدسه آیتو په دې مسله باندې خو بیا د هغې نظم منسوخ الشیخة والشیخوخة اذا زنیا فرجموهما بیا د الفاظ منسوخ دي او د هغې هغه شاهد غیر شادي شده یو کال تغریب دی مسلمه د متفقه د حدیث کې ثابت دی. صرف اختلاف په دې کې دی چې سل دوری خو حد دی خو آیا دا تغریب عام دا په حد کې داخل دی؟ نو څه فقها وایي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا په حد کې داخل نه دی دې ته مونږ سیاست وایو. نور باندې خو ټول حدیث کې ثابت دی بالکل حدیث کې دا ثابت دی نو مسلمه ده چې سل دوری دی او یو کال دا لرې کول دی دا ثابت دی او تمامې منی متفقه ده. صرف په دې حکم کې اختلاف دی چې سل دوری خو حد دی آیا دا تغریب عام دا حد دی؟ نو څه ائمه وایي او امام ابو حنیفه وایي نه تغریب عام مني خو حد یې نه مني بلکې دا سیاست مني دا هغې خپل وجوهات دي. نو بد عمله ښځو بد عمله سړی تاسو دا ووایي کل واحد منهما هر یو دا دواړو نه مئة جلده سل دوری. او که بد عملی شوي وي او یو واده والی بل غیر واده والی نو د واده والا سزا خپله بیله ده سنګسارول غیر واده والا د هغې دپاره دوری دي. ولا تاخذکم تاسو دې نه نیسي بهما په دې دواړو باندې رأفت نرمي فی دین الله د الله په دین کې الله په دین کې دوی سره نرمي مه کوئ دوی له ښه چې کوم دی سزا ورکوئ. ان کنتم که تاسو تؤمنون بالله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې والیوم الاخره په ورځ د آخرت یو خو دورې ورکوي نرمي ورسره مه کوه او سره ولیشهد حاضر دي شي عذابهما د دوی سزا ته طائفة من المؤمنین یو جماعت د مؤمنانو. چېرته په پټه باندې په کوټه کې دی له دورې مه ورکوئ په ښکاره باندې ورکوئ چې مسلمانان ویني او د هغه نه عبرت حاصل کړي. الزانی لا ینکح الا زانیة دویم حکم ذکر کیږي د بد عملو نه ځان ساته ګوره او بیا خاص کر پیغله زنانه د واده نه وړاندې خپل ستر او پرده کلکه ساته هسې نه چې بدنامه نشي بدنامه شي ګوره نکاح د سره کیږي
حضرات فرمای فقها نه یو جنې بدنامه شوه دې سره به پاک انسان نکاح نه کوي. دا د احمد رحمه الله قول دی. کما جنې چې بدنامه یي د هغې سره به پاک انسان نکاح نه کوي، د سې نکاح نه کیږي، ځکه الله منع کوي الزانی لا ینکح الا زانیه. د داسې زنانه سره چې هغه بدنامه شوي هغه سره به بدنام سړی نکاح کوي، خو پاک سړی به ورسره نکاح نه کوي. ظاهري دې ته ګوري امام احمد صاحب. لیکن ائمه ثلاثه جمهور هغې فرمایي بیا نکاح صحیح ده. یوه زنانه په هغې تهمت وي د نکاح نه وړاندې په جوانۍ کې، خو نکاح صحیح ده، خو بهتر نه ده داسې ښځې سره نکاح. د داسې ښځې سره نکاح بهتر نه ده. پاک انسان به داسې ښځې سره نکاح نه کوي. د یوه زنانه د صورت زده کړي چې کوم دی نو هغه ته پته ولګېده چې زما بېځایه ګرځېدل، بېځایه ناسته، هسې نه چې تهمت را باندې ولګي او د تهمت په وجه باندې به د پاکو خلکو د نکاح نه محرومه شم. متفقه ده چې داسې نکاح بهتر نه ده. بیا جایز ده جمهور وی او احمد رحمه الله فرمایي نه، پاک انسان به دې سره نکاح نه کوي. او ظاهر دې ته ګوري چې الزاني لا ینکحو. جمهور حضرات وی نکاح ټیک ده، خو اگر که بهتر نه ده. دلیل د جمهورو وړاندې آیت را روان دی وانکحوا الایام منکم. الله وی بې واده سړي دوی له ودونه وکړي او بې ودونو ښځو لره خاوندان وکړي. په دې کې ورسره دا قید نشته چې وانکحوا الایام نکاح ونه کوي، خو په دې شرط باندې چې هغه به پاکه ښځه، دا شرط پکې نشته. دارنګه الله فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء. کمې زنانه دې خوښي نکاح سره کوی شي، دا شرط پکې نشته چې دا به زناکاره نه وي، دا به بد عمله نه وي. دا د جمهور حضراتو دلیل دی. الزامی خبره احمد رحمه الله ته جمهور دا کوي که یو سړی واده وکړي او سړی او ښځه دواړه پاک دي، خو د هغې نه بعد د دې ښځې نه بدعملي راغله، اوس وایه نکاح صحیح ده که غلطه ده؟ بیا ټول متفق دي نکاح نه ماتېږي، نکاح په خپل ځای صحیح ده، خو ښځه ګناهګاره ده. د جمهور فرمایي چې په دې موقع باندې نکاح ماته نه ده او نکاح صحیح ده په دې بقا کې. نو ابتدا کې ولې نکاح صحیح نه وایه؟ دا صحیح ده چې ښه کار نه دی د بدعمله ښځو سره رشتې او نکاحونه، خو د هغې باوجود نکاح صحیح ده. ابتدا کې صحیح ده او وروستو که د زنانه نه غلطي وشي نو نکاح پې نه ماتېږي، نکاح په خپل ځای باندې ټیک ده، خو کار یې غلط دی. البته فقها دا فرمایي بدعمله ښځې سره نکاح وشوله او دې باندې شک وي چې هسې نه د حمل او د امید تمه وي، نو بیا به خاوند نه میلاویږي. هغې پورې به انتظار کوي چې دا حمل هغه سر ته ورسیږي، بیا په هغې حد قایم شي. هغې نه بعد د خپل طبیعت دی. او د دې آیت جمهور حضرات معنا کوي، فرمایي دا نهی نه ده، دا خو نفی ده. دا نفی ده، الله منع نه کوي چې لا ینکح داسې نه وي، دې ته نفی وي او نفی دا د قبیلې د خبر نه وي. دا بیان د طبیعت دی. طبیعت دا دی چې الزاني بدعمله سړی لا ینکحو، د هغه طبیعت دا دی چې دی نکاح نه کوي مګر د بدعمله ښځې سره. کم سړی بدعمله دی هغه بدعمله ښځه غواړي او بدعمله ښځه بدعمله سړی غواړي. دې وخت کې به ته ورې مثال هغه خلک چې هغه آزاد ګرځي او تاسو ورته وایي دا ټیک ټاکر دی او دا ډمه ده او دا پلان کې دی، نو چې کوم ټیک ټاکر سړی وي او ډم سړی نه به د هغې سره خامخا تعلق غواړي، خو پاک سړی چېرته هم داسې ښځه نه خوښوي. دا د طبیعت خبرې وي. نو دلته بیان د طبیعت دی، بیان د حکم نه دی. دویمه دا ده چې که دا معنا د نهي سره واغستی شي، لفظ خو د نفي دی خو نهي ته واړی، نو بیا دا نکاح معنا د عقد نه د نکاح معنا د وتې. لغت لحاظ باندې نکاح وتې ته وایي. الزانی بدعمله سړی لا ینکحو معنا لا یطیع الا زانیة، دا نه میلاویږي مګر د بدعمله ښځې سره.
بد عمله سړی چې ملاویږي دا د بد عمله ښځه وتې کوي، پاکه ښځه خو د هغه سره تعلقات نه ساتي. او یا د مشرک سره، او دارنګې بد عمله ښځه لا ینکحها لا یطیعها، د دې سره نه ملاویږي الا زانین او مشرکون، مگر بد عمله سړی به یو مشرک سړی به. نو دا معنا د اوتې سره. درېمه دا ده چې که په ظاهر څه واغستې شي نو بیا جمهور دته منسوخ وي او ناسخ یې هغه وي چې وانکحوا الایام. وحرم ذلک، احمد رحمه الله چونکې بد عمله ښځې سه نکاح صحیح نه وي، نو هغه د ذالکه اشاره نکاح ته کوي. وحرم ذلک، و حرام ده دا نکاح علی المؤمنین، په پاکو مؤمنانو باندې. او جمهور د داسې ښځې سه نکاح صحیح وي نو دی ذالکه اشاره به نکاح ته نه وي، بیا دا اشاره زنا ته وي. وحرم، او حرام کړی شوی د ذالک دغه زنا علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې دا بد عمل یعنی حرامي دي. دریم حکم ذکر کیږي والذین یرمون المحصنات، هغه کسان چې تهمت ولګي په پاکو زنانو باندې، پاکو زنانو باندې تهمت ولګي. عامه ده چې سړی په ښځه باندې تهمت لګي، که ښځه په سړي باندې تهمت لګي، سړی په سړي باندې تهمت لګي، ښځه په ښځه تهمت لګي، څلورو واړو مسله یوه ده. بیا دا تهمت په دوه قسمه ده، یو تهمت د زنا او د بد عملو ده، یو تهمت غیر د زنا نه ده. دلته چې کوم ذکر کیږي دا تهمت د زنا او د بد عملو ده، په بل باندې تهمت ولګو، دلته دا غي مسله ذکر کیږي. یا به ته په دې خپله خبره باندې څلور ګواهان پیش کړي نو بیا به هغه له سزا ورکو، او سزا دې وسوې. او که تا پې څلور ګواهان پیش نه کړل بیا به دې تهمت لګونکي لره اتیا دورې ورکولی شي، دې ته حد قذف وایي. تا په یو پاک انسان باندې ولې تهمت ولګو؟ او که چېرې دا تهمت د زنا نه علاوه په بل څه باندې، یو مسلمان بل ته وایي خنزیره، یو مسلمان بل ته داسې سپک الفاظ ذکر کوي، نو بیا هلته دا حد نشته، هلته بیا صرف تعزیر دی. تعزیر د قاضي خوښه ده چې څونه پورې غربوي چې لکه داسې خبرې بیا نه کوي. نو والذین هغه کسان یرمون المحصنات چې دوی تهمت ولګوي په پاکو ښځو، ثم لم یأتوا بیا راتلل نه کوي باربعة شهدا په څلورو ګواهانو، فجلدوهم تاسو دا تهمت لګونکي ووهئ 80 جلدة اتیا دورې، دوی له به سزا یې دیته چې کوم دی حد قذف ورته وي، اتیا دورې به ووهئ. او دې کې حق الله هم یو، په دې کې حق العبد هم دی. خو حق الله په دې کې غالب دی. که بالفرض یو سړی بل باندې تهمت ولګیو چې قضا ته لا خبر نه ده تللی او هغه سړی معاف کوي نو معافي ټیک ده. خو که یو ځل خبره قضا ته لاړ شي او خبره د قاضي مخکې ثابته شوله، اوس چې په چا تهمت لګېدلی هغه وي خیر دی زه یې معاف کوم، اوس یې ته نشي معاف کولی، دله به اوس دورې ورکولی شي. دې کې حق الله غالب دی. الله د دوی دپاره 3 سزاګانې ذکر کوي. یو خو فجلدوهم 80 جلده، اتیا دورې وله ورکوي. او دویمه دا ده ولا تقبلوا لهم، تاسو مه قبلوئ دوی دپاره شهادتن ګواهي د دوی ابدا همیشه، د دې کس به ګواهي نه قبلیږي. او درېیمه دا ده چې واولئک دا کسان هم الفاسقون، هم دوی فاسقان دي. دا 3 د دوی دپاره سزاګانې شوې. الا الذین تابوا، مگر نه هغه کسان چې دوی توبه وباسي من بعد ذلک، وروستو د دې نه. یو سړي یا ښځې په چا تهمت لګولی دی او بیا توبه وباسي، نو آیا دا سزاګانې د دې نه ختمیږي؟ نو تا ته اوس ویلی شو چې دلته 3 سزاګانې ذکر شوې. متفقه ده که توبه ویسته دا 3 حکم دا ختمیږي چې اولئک هم الفاسقون، چې توبه دې ویسته فاسق نه وي، دا متفقه ده. او دا هم متفقه ده چې په توبې مخکینی حکم نه ساقطېږي چې فجلدوهم 80، دا هم نه ساقطېږي. دا به که توبه وم باسي خو دله به سزا ورکولی شي. دا 2 خبرې متفق دي. آیا الا الذي دا استثناء د دویم څه لګي چې ولا تقبلو؟ نو څه فقها فرمایي، او د امام شافعي رحمه الله قول هم دی او د مالک رحمه الله قول هم دی، او په توبې باندې د دوی دا خبره ساقطه شوله، بیا به وله ګواهي ماني.
او څه فقها لکه امام ابو حنیفه او بعض نور هغه فرمایي نه، استثناء صرف د دې رستونی سره ده او د ولا تقبلوا سره نه لګيږي. په توبه باندې د قبول د گواهی ته نه راځي. که توبه وم باسي اقصی به د گواهی مردود وي، دا به نه قبليږي. نو امام شافعي رحمه الله د دې دوه سره استثناء ولګوله او امام ابو حنیفه رحمه الله صرف د دې رستنی سره ولګوله. اوس موږ ترجیح وایو چې دا صرف استثناء د آخر سره ده او د مخکینو سره نه ده. نو وجه ولدا ده چې دلته وکتې چې دوه حکمونه الله ذکر کړي په صورت د نهي باندې او یو ذکر کړي په صورت د خبر باندې. یو حکم په صورت د نهي انشاء ده فجلدو، دویم حکم په صورت د انشاء ده ولا تقبلو. دا دوه انشاءات دي. او دریم حکم دا خبر ده چې اولئک هم الفاسقون. نو چې هر کله دوه انشاءاتو درست استثناء رااله، استثناء د خبر سره لګي، استثناء د انشاء سره ملګوا. کله یو انشاء سره ولګي به دی بل سره ملګوا کنه. او متفق ده چې مخکې انشاء چې فجلدو دی هغه نه خو استثناء نه ده صحیح. نو د دې دویم انشاء نه چې ولا تقبلوا دنه ول استثناء وای، نو استثناء به صرف د خبر نشي. دویمه وجه دا ده چې دا کوم چې دویمه انشاء د هغې سره قید د ابدا ټکې، نو که استثناء د الا الذي دا د دویم سره هم ولګېږي نو ابدا ټکې دا لغوه ګرځېږي. الله خو وایي چې د ګواهي به بالکل نه قبلوي ابدا، او توبه ویسته نو بیا خو تا د ګواهي قبوله کړه نو ابد ټکې دا لغوه شو. نو په دې بنیاد باندې استثناء موږ د اولئک هم الفاسقون سره وایي دا فاسقان دي. الا الذين مگر نه هغه کسان تابو چې توبه وباسي من بعد ذلك رستو د دې نه واصله اصلاح د عمل وکړي فإن الله غفور رحیم، بېشک الله بخونکی مهربان دی. والذین یرمون ازواجهم څلورم حکم ذکر کیږي. مخکې مسله د تهمت او خدا داسې تهمت چې پردي کس باندې تهمت ولګولی شي، او دا څلورم حکم دا د تهمت دی، خدا تهمت د خپل کور دی. نو د خپل کور مسلې الله جدا کړي د نورو نه. وجه دا ده چې پردی زنانۍ په کلي محله کې هغه بد عملی، نو ته خپل ځان ته وګوره، هغې باندې خبره ثابتولی شي ولګوه تهمت پې، او بیا خپله خبره ثابته کړه. خو که نشي ثابتولی نو مه لګوه تهمت، غلی کېنه، پردی لور ده، پردی ښځه ده، نو پردی څه زور دی؟ نو هلته سوځېدل نشته. نو هلته ځکه مسله بیله شوه. او دلته د خپل کور مسله ده. یو سړی په خپل کور باندې بدګمانه شي، نو اوس چې ته بدګمانه شوې اخوا تا سره څلور ګواهان شتې نه چې تهمت پې ولګي او خبره ثابته کړي او خپلې ښځې له سزا ورکړي. څلور ګواهان دسه نشته. او که نه تهمت نه لګي نو سوځېږي به چې ښځه بد عمله ده، هغه چالاکه ځان ساتي، ګنده ګرځي، او ته د دې نه یارېږي چې که تهمت لګوم بیا را سره ثبوت نشته، بیا ما ته سزا میلاویږي. او که نه لګوم نو د ښځه بد عمله ده، ګنده ګرځي، هغه دې لا دې سوځوي. نو شریعت د ښځې مسله د نور نه بیله کړه. که ستا په خپله ښځه باندې بدګماني وي چېرې دا بد عمله ده، او که ګواهان د څه وي خو خبره ټیک ده، په دې باندې ګواهان پیش کړه، ورکوله سزا. او که نه ګواهان د څه نه یو بیا هم تا تهمت ولګو نو دې ته مسله د لعان وایي. احادیثو کې دو واقعې په دې کې مشهورې دي. عویمر عجلانی رضی الله تعالی عنه دی او د هلال ابن امیه واقعه ده. هلال صاحب تللی دی، پټي اوبه کوي، اوبه خورې، د زمیندار سړی دی. د شپې ناوخته کور ته رالی، خپل کور کې د پردي سړي خبرې واورېدلې. نو ښې ورته غوږ کېښود او هر څه یې ښه چې کوم دی معلومات یې وکړه. سهار یې پیغمبر علیه السلام ته قصه بیان کړه. نبی کریم علیه السلام ته وفرمیل تا په خپله اهلیه او کور والا باندې تهمت لګولې، ګواهان پیش کا، او که ګواهان دې پیش نه کړه تا چې کوم دی په تهمت به اتیا دورې وهو. اوې د الله پیغمبره ما په خپلو غوږونو باندې خبرې واورېدلې، ما په خپلو سترګو باندې په خپل کور کې سړی لیدلی دی، څنګه به ما دپاره سزا؟ بس شریعت همدغه دی، یا ګواهان پیش کړي یا به تعالی اتیا دورې درکو. اوی الله چې کوم دی هغه په علم کې دی، زه صادق یم، ماله به الله سزا نه راکړي، دا ښځه بد عمله ده. نو الله د لعان حکم راولېږو.
پیغمبر علیہ السلام دی راوغوښتل. لہذا لعان کې با سړی چون کې اول تهمت لګولې دی نو دی به 4 ګواهیانې وکړي چې کم تهمت ما په دې ښځه لګولې دی زه په دې کې رښتیا وایم. 4 ګواهیانې به داسې وکړي چې کم تهمت ما په دې خپله ښځه ولګو دا زه رښتیا وایم. او 5م ځل به دی ووایي د الله لعنت دی په ده باندې که چېرې دروغ یې ویلي. د چې هر کله سړي دا 5 ګواهیانې وکړي دی د حد قذف نه خلاص شو. اوس ښځې ته وایي ته دا خبره منې نو که یې ومنله چې او بد عمله د هغه له سزا ورکړه. که وایي نه منم اوس به ښځه ګواهیانې کوي. هغه به 4 ګواهیانې وکړي په دې باندې زه ګویي کوم چې دا خاوند زما دروغجن دی په ما یې په دروغه تهمت لګولی دی. او 5م ځل به دا وایي د الله غضب دی په دې ښځه باندې که دا خاوند یې رښتیا وایي. نو که داسې وکړه اوس ښځه د سزا نه هم خلاصه شوه. دغه زنانه چې کله خاوند خپلې خبرې وکړې او دا ښځه راله خپلې خبرې شروع کړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل یو کس په تاسو کې دروغجن دی خو دا اوس الله ته پته ده چې دا خاوند دروغ وایي په ته یې تهمت لګولی دی او که نه خاوند صادق دی خو ته خبره پټه یې دروغ وایي. الله نه ویریږي رښتیا ووایي. د ښځې خپل 4 ګواهیانې شروع کړې چې د 5م ته ورسېده نو بل کس له په دې خو دې لاس کې خو د ورته وی دا 5م ګوره موجبونکی دی د الله غضب په ځان باندې واجبوي. دا لږه غلې شوله لږه وروسته شوله. صحابو داخل شو چې را کېدی شي د خپلې خبر نه واپس شي. بیا را مخکې شوه وی چې خپل قوم نشم شرمولی او 5م ځل یې په ځان باندې غضب نازل کړ. نبی کریم علیه السلام وفرمیل اوس انتظار کوئ چې دا ماشوم څنګه پیدا کیږي. د هغه صفات یې بیان کړه که دا ماشوم داسې پیدا شو چې دا سربک شانتي وي او داسې رنګې وي نو بیا دا خاوند دروغجن دی فضول یې په دې ښځه باندې تهمت لګولی دی. کیدای شي دا خاوند دی په دغه رنګ او که دا ماشوم پیدا شو د هغه هډوکي غټ غټ وي کوناټي غټ غټ وي او سترګې تورې وي پلانکې داسې رنګ باندې وي نو بیا دا سړی رښتیا وایي. بیا دا ښځه بد عمله ده نو معلومېده به داسې چې یاره دا ښځه چې په کوم سړي بدنام و نو هغه سړی به دغه شانتې رنګ والا و. څه وخت پس ماشوم چې پیدا شو نو هغه مکروه صفت باندې پیدا شو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل د الله حکم دغه نو چې مخکې پوره شو ورنه که دغه حکم نه وی نو ما به زما او د دې ښځې به یو شان و دله ما سزا ورکړې وه خو حکم دغه نه دی. نو هر کله چې دا لعان وکړی شي د لعان نه بعد دا ښځه خاوند په خپل ځای نشي پاتې کېدلی بس بیلیږي به د یو بل نه. دا متفقه ده چې یو ځای به نه پاتې کېږي دا به بیلیږي. خو اوس بیلتون په څه دی نو څه حضرات فرمایي چې د خاوند که د لعان ټکي پوره کړه په دقې بیل شول او څه فرمایي چې نه دا ښځه او خاوند دواړه لعان پوره کړي بیا به بیل شي. د احنافو مسلک دا ده چې په لعان بیلتون نشته. دا خو لعان وکړی شو په دې بیلتون نشته. د دې نه بعد اوس به قاضي ورته وایي چې کوم د ورکه طلاق وله او که طلاق نه ورکوي نو بیا به قاضي به د یو بل نه بیل کړي. څو پورې چې دوی په دې خپل لعان باندې ولاړ دي او په دې خپله خبره کلک دي دا ښځه خاوند کېدی شي نه دی به د یو بل نه بیلي. والذین هغه کسان یرمون ازواجهم چې دوی تهمت ولګي په خپلو بیبیانو باندې ولم یکن لهم نه دوی دپاره شهدا ګواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه په شهادت احدهم نو ګوی د یو کس د 4 شهادات 4 ګواهیانې دي بالله په الله باندې انه لمن الصادقین بشک دا د رښتونو نه دی. احناف دې ته وایي شهادات مؤکدات دې ته وایي ایمان مؤکدات بشهادات موږ ته قسمونه وایو. ایمان دا قسمونه دي خو مؤکدات بشهادات نو چې هر کله دا قسم دی نو په دې کې حر او عبد دا برابر دي. هر کله چې دا قسم دی نو په دې کې مقذوف او غیر مقذوف برابر دي. او امام شافعی رحمه الله څه فقها هغه ته تعبیر کوي شهادات مؤکدات بالایمان دا گواهیان دي خدا مؤکد دي په قسمونو نو چې هغه وته شهادت وي نو چې کوم سره اهل د شهادت نه هغه لعان نشي کوله. مقذوب هغه
نشي کولای لعان، غلام دا نشي کولای لعان، ځکه د اهل د شهادت نه دی. والخامس پنځم به ان لعنت الله علیه، د الله لعنت دی په دې خاون ان کان من الکاذبین، کده وي د دروغ جنونه. ويدرأ عنها العذاب، د پکولی شي د دې خزینه عذاب، ان تشهد چې د گویو کې 4 شهادات صلور گواهیان بالله په الله، انه لمن الكاذبین چې دا خاون د دروغ جنونه دی. والخامس پنځم ان غضب الله علیها، د الله غضب په دې خزه ان کان من الصادقین، کدا خاون د رښتونو نه. پنځم ټکی سړی ته د لعنت ورکو، خزر د غضب ورکو. وجه دا چې دا لعنت ټکی په دې خزو خله باندې ډیر زیات وي، نو دا د دې سره امختی، نو ځکه ول ټکی بدل کو ته لعنت نه وای ته غضب وای. او سړی چې کوم دین د لعنتونه ډیر نه وي، هغه ته دا د لعنت ټکی ورکو. کله چې اوسې سره سړی امختی، نو پاغه زړور ورزي، او چې امخته نه نو بیا پاغه زړور نه ورزي، نو خزه د لعنت سره مختدي، نو ځکه د غضب ټکی ورکو. دا وجه چې مسلمانان د قسمونو باندې مختشي وي دي کنه، دې قسمونو باندې خزر ورزي. نو چاته یو عالم او خيار عمدغه شانتي سړی رااله ته په دا سړی نه اهل د قسم خوري، هغه ته وی چې نه تعالی په قران قسم نه درکوم، ورسره ک طالب قاضي مبارک راوړه، دله بننځ قسم ورکوم په قاضي مبارک باندې ورکوم. هغه وته نه زه په دې قسم نه خورم، وته نه په قران دې قسم نن د قسم درکوم چې بیا د څه کار نه کې. قاضي مبارک راوړه، جو سړی له ټکولې په دې نه خورم، نو سره د دینا خو د قاضي مبارک دا نوم دې سړی ته ناشنا ښکارا کېدو. نور خدا د منطق کتابو خو لیکن دته دا نوم ناشنا ښکارا کېدو، خو چرته لیدل نو ځکه په قران خو دې مختشو، نو زر زر به اسانه په قسم خوړو. نو دا خزه د لعنت ټکی سره مختدی، نو الله دا ټکی ولا بدل کو، ناشنا ټکی ورکو چې ته زړوره مرزه غوړه. ولولا فضل الله علیکم، کنه ود الله فضل پتا سو رحمت د الله رحمت نو وان الله بشک الله پاک تواب حکیم، توبه قبلون کې او حکمت ولده. ان الذين جاءوا بالافك عصبه، پنځم حکم ذکر کیږي کله په پردې زنانه باندې پردې سړی باندې تهمت ولګي، او کله ته تهمت په خپل خزه ولګي. په دې ځمن کې پنځمه مسله دا ده چې او پاک انسان باندې تهمت هم ولګي، پاک انسان باندې تهمت ولګي. نو مور به حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها واقعي ذکر کیږي. تاریخی اقوال دا دي چې دا د شعبان میاشت ده، رمضان نه مخکې او پنځم کال د هجرت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو غزا ته روان شو، دی غزا ته غزا د بن المستلق هم وته، یو غزا د موریسی او ته وي. بن المستلق وته وی ځکه دا قوم دی بن المستلق، او موریسی او ته وی ځکه دا د زینوم دی، او په دغه ځای باندې جنگ شوی دی. د غزا خپل وضاحت دی، غزا نه فارغ شول، الله پیغمبر ته کامیابی ورکړه، واپس یې کې راځي. لوی لخر دی په ځای باندې آرام کوي، شپه کې یو ځای کې دوی آرام د پاره کوز شول. د شپې اخیری حصہ کې اعلان وکړ شو تیاری کوي چې زو. نو خلک ځان تیاری، بیا څه کم د هر انسان څو غو دس ماتي. دې سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حضرت عائشه سره ملګری ده، وی چې اعلان د سفر وشو، نو مور به وی زه د دې قافلې نه بهر سیټ ته بیابان دشتي دي صحرا ته وتم 14 مات کم او ځان سیټ کم. نو ما او 10 مات کو ځان می سیټ کو، واپس چې کم د خپل اوخ ترالم، نو چې زه خپل ځای ته ختم، نو چې موقع ته په غاړه باندې زما یو هار او هغه هار نو، دا هار حقیقت کې د دنو د خور حضرت اسماء سوالی د په غاړه چلے دی، او دا د 100 روپو پته ولګي د چې دا هار نه چې ته پاتې شوی دی. نو واپس بیا لاړه چې کوم ځای کې او 10 مات کړی دی، نو مثال هغې نه راپاسېدلې ده، نو دا هار کولو دی جو سر نه پرېوتی ده، د خوبه د سره پویه شوې نه ده. نو واپس هغه خپل ځای ته چې لاړم، نو ومې کتو نو هار خو مې پیدا کو، خو دا چې اوس هلته تللې ده، دلته قافله روانه شوې ده. نو دې خو عمر نه کم او بدن نه اوچه وه، نو د ځان له ډولۍ غوندې ونه، په هغه ډولۍ کې به دا کېناستله. نو کم صحابه حضرات چې په خدمت باندې مامور هغې برال دا ډولۍ به اوچته کړه، پوخ به وتړله، بیا به روان شو. نو صحابه رال چې وی کته بار مور نشته، نو کېدای چې ډولۍ کې به ناست وي، ډولۍ اوچته کړه، پوخ یې وتړله، اوخ روان شو.
اپکې دا خو تلې د بهر صحرا کې خپل هار پسې ګرځي نو صحابه په دې پوه شوي اوم نه دي چې یاره مور ابیا په ډولی کې شته که پکې نشته وی چې واپس رالم چې ومې کتو نو قافله تلې ده د قافلې ځای شړ پروت دی نو دا هوښیاره و سوچ یې کو که زم پسې په دې بیابان کې زم نو شپه ده شړ بیابان دی نو مخکې به زه په کم طرف ځم لار به ورکه شي نو هغې به ما پسې یو ځای ګرځي زه بل ځای ګرځم زه داسې لارې خو نه وي چې زموږ سړکونه دي سړک ته وځه نو ډایرکټ پېښور ته رسېږي خو بیابانو نو سوچ یې وکړو د هغې په ځای د خپل ځای ښه دلته به کښېنم او چې پیغمبر علیه السلام کم ځای زما دغه اوښ وګوري زه نه یم نو څوک به راپسې راولېږي نو دا په خپل ځای باندې کښېناستله پیغمبر علیه السلام یو کس وروسته پرېښوده چې هغې راشي نو قافله خو ډېر خلک چې دی پاسېږي د چا نه څه شی پاتې شوی غړه غوټه چې هغه ځان سره راغونډه کړي وروسته پسې راځي په دې سفر کې یو صحابي دی صفوان ابن معطل السلمي رضی الله تعالی عنه دا وروستو پاتې شوی دی نو چې هغه دلته راورسېدو سهار داسې رڼا خورېږي داسې ټیم دی چې وکته د وړاندې نه مې وکته تور سیس ښکاري نو زما دا خیال شو چې کیدای شي د چا نه به څه غوټه پاتې شوي نو چې ورشم دا غوټه ځان سره والم نو چې داسې ښه ور نږدې شوم چې ومې کته انسان دی نو د اوښ چې دا کش پش مور ابیا وورېده نو هغه خوده وه سر یې راوچت کړ نو چې سر یې اوچت کړو چې کنه صفوان پې نظر پرېوته و انا لله و انا الیه راجعون خپه شو چې مور څنګه پاتې شوې ده حضرت عایشه فرمایي چې زه ودوم چې ما سر راوچت کړو نو هغه په نظر پرېوته نو ویې پېژندله ځکه د پردې نه مخکې خو خامخا یو بل لیدلي کلي علاقې خلک یو بل ایني اوس خو پرده ده نو دغه ټکې ما د صفوان نه علاوه بل نه هېڅ نه دي اورېدلي بس دغه ټکې یې وویې چې انا لله و انا الیه راجعون او اوښ یې راوستو زما مخې ته ودرو په دې دغه باندې ګونډې او لخپه کېښوله چې دا اوښ پانسېږي ټوپن وي اخوا یې مخ مور بیا اوښ ته وختله او صفوان چې کنده اوښ د مهار نه ونیو روان شو پیغمبر علیه السلام ملګرو سره سفر کړی د غرمې ټیم یو ځای ته ورسېدل هلته چې کوم دی قافله آرام دپاره بیا کوزه شوله چې بېکته پکې جاوه کې مرابع نشته صحابه حضرت غوڼ حیران شول خفه دي دوی لا په دې انتظار دي صفوان صاحب د اوښ مهار نیولی دی ورال نو منافقین ورسره په دې سفر کې دي کوم چې د منافقینو مشر عبدالله ابن ابی هغه چې کوم دی دوی ته وی وګورئ ستاسو د پیغمبر ښځه د بل کس سره شپه کړې ده او سهار یې بیا ښه د ورځې د اوښ مهار نیولې او را روانه کړې ده والله ما نجت منه ولا نجا منه قسم دی که دا ښځه دې سړي پرېښي او دې سړي دا ښځه پرېښي یو بلې نه دي پرېښي د دې منافق داسې خبرې شروع کړې په دې جال کې ځان سره 3 مسلمانان ملوث کړه مستح ابن اساسه رضی الله تعالی عنه د صدیق صاحب د ماسی د مور خوریی دی حسان ابن ثابت مداح رسول هغه پکې رالی د پیغمبر علیه السلام خینه ده حمنه بنت جحش دوی په دې بکواس کې حصه واخیستله مور بیا عایشه فرمایي چې موږ مدینې ته ورسېدو نو زما تبې شوې خو ما ته پته نه وه بهر چې دا بکواس کم چلیږي زما تبې وې نو ډېر وخت بیمار وم پیغمبر علیه السلام به کور ته رالی خو زما سره به داسې ډېر د مینې اظهار نه کوو لکه څنګه چې بیا د مخکې د مینې اظهار کوو هغه شانتې نه کوو نو د پلار دا ترور مې را سره ده د مستح مور د چې بهر لاړو او دس مو مات کو واپسې کې راځو نو د دې ترور خپه په صادر کې ونښتله تینده کې وخوړه د چې تینده کې وخوړو نو ویې تعیسه مستح دا خپل زوی یاد که دا زوی مې د هلاک شي نو حضرت عایشه وایي ما تپوس وکړو ما ورته چې ګوره تا زوی ته خیرې وکړې ولې دې وکړې دا خو ډېر ښه سړی دی نو طریقه دی چې د ښځو په خوله کې خبر نه ټینګېږي که نه یعنې اوس دا دونه هلته ناست و خبر نه سړي ته څه نه دي ویلي نو دې ترور ته خو هم پته ده چې دا جینۍ خبر نه ده اوس په څه طریقه باندې پرې خبروي نو چې زوی ته خیرې وکړې نو عایشه وایي ما ورته چې ګوره دا خو بدري صحابي دی ډېر تا ورته خیرې وکړې دا ولې راته یې ویې چې قمقلې ته څه خبر یې او خو په تا باندې ډېر تهمتونه لګوي ما ورته د څه شي تهمت لګوي نو ترور یې ولګېده غونډه قیسه ورته وکړه
چې غونډه قصه وکړه نو ما تاسو کو چې دا تا کوم قصه وکړه آیا د دین پیغمبر علیه السلام خبر دی ولې نه خبر زما مور او پلار وی هغه خبر دي نو چې زه د دې غم نه خبر شوم نو مخکې خو اسیم بیمارو زما غ بیماری د مخکې نه پسو چند خسه واشو هغه مو پریشانی می ډیره زیاته شوله پیغمبر علیه السلام چې رااله نو بیا هغه شانتي سلام وکړ نو ما سوچ کو چې روز دا خبره معلومات وکړې شي او څه تحقیق وکړې شي په موري تهمت لګېدلې ده نو ما پیغمبر علیه السلام ته چې تاسو اجازه کوئ نو زما لار کړ لاړ شم نبی علیه السلام ته لاړ شم نو ما پړه کې دو چې زه مور ته ویم چې زما پاکي بیان کا لار ته چې زما صفائی بیان کا خو د دې وخت نه زما جړه مسلسل شروع شوله چې زه پلار کړ لاړم نو مور ماله تسلی را کوله ماله تسلی را کوله چې مخه پکېګا یو زنانه چې هغه د بنو په مینس کې وي او خاوند ته ګرانه نو خامخه د چا دانه پیرزو کی خلک به خبرې کوي خو ته صبر کوه وای زماړه کم ځای کې صبر باندې دا ورځ نیمه دوه دغه شانته مسلسل به مې د شپې او د ورځې جاړل خو زما پړه کې دو چې کې دې شي پیغمبر علیہ السلام خوب وینه او الله زما صفائی او توخی خدا زما چرته ګمانو چې ګینه زما په صفائی کې به قران نازلېږي بعضې د انصارو ښځې براله زما په جړه باندې باغې رسروم جړلې براسه ناستې په سباله پیغمبر علیہ السلام التراله زمون کړه نبی کریم علیہ السلام هم ناستې زما پلار زما مورم ده نو پیغمبر علیہ السلام نحمده او به ماته عائشہ انسان کوتاهی د انسان نه کمی